په مخ د ځمکه د خدای په نزد غوره خلک څوک دی؟ دا د دې دپاره ویم چې ستاسو په زړه کې یو جذبه پیدا شي. لکه یو سړی د ډاکټر صفت وکړي نو خلک په شوق کې شي چې یاره که خیر زه به ډاکټر جوړېږم یا د دوی نه به ډاکټر جوړم. یا یو سړی د یو ټاون صفت وکړي داسې ټاون دی چې د لوی سړک په غاړه به که خیر یو دې کې به بجلی به مې اوبه به مې او دا د خلکو جذبه پیدا شي چې په دې کې کور جوړ کړم. هلک لم چې مور واده کوي نو دا مور ورته اجینې وایي چې دا د پلانکي لور ده او ډېره نیکه ده داسې ښکلې ده او ښایسته ده او قرآن خانه ده. دا دې دپاره وایي چې د دې هلک په زړه کې جذبه پیدا شي. خو په ظاهره نکړې نکړې کوي، ظاهره کې نه کوي، وړې ټوپونه وایي چې خبره درسته ده. دغه رنګې زما وروڼو زما د دې خبرې دا مقصد دی چې د قرآن او د سنت په رڼا کې تاسو ته دا خبره ښکاره کړم چې د خدای په نزد غوره مخلوق څوک دی. چې ستاسو زړه کې یو جذبه پیدا شي یاره د خپلو بچو نه دغه جوړول پکار دی یا دې سره مینه پکار ده. نو نن په مخ د ځمکه د خدای په نزد غوره او بهترین مخلوق دا د دین عالمان او حافظان او قاریان دي. د دوی نه غوره څوک نشته. بلکل په مخلوق کې غوره خلک پیغمبران تیر شوي دي او دا خلق د انبیاء او پیغمبرانو وارثان دي. دا ولې غوره دي؟ دی هغه میشن په لاس کې نیولی دی کوم میشن ده چې الله پیغمبران را لېږلي دی په مخ د ځمکه د الله د کتاب او د ښکلي پیغمبر مبارک د سنتو او د هغې د احادیثو خدمت کوي. دوی د خلقو الله سره جوړ پیدا کوي. دوی په خلقو ښکلې عقیده او ښکلې اخلاق او عمل زده کول غواړي. دا هغه خلق دی چې کوم مقصد د خدای آدم علیه السلام دنیا ته رانیږلی او د ځمکه اسمان او مخلوق یې سره پیدا کړل. هغه میشن د دې خلقو په لاس کې دی. په دې وجه دا غوره دی. الله قرآن شریف کې فرمایي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وی ما دا خپل کتاب دا دې خلکو له ورکړی دی، عالمان او حافظان او قاریانو له دې له مې ورکړ. زما وروڼو د عالم په قدر به هغه څوک پوهېږي او عالم سره به هغه څوک مینه کوي چې د خدای او د رسول سره مینه لري. او چې د چا په زړه کې د خدای او د رسول مینه نه هغه د مولا په قدر څه پوهېږي. په مولا څه کوي؟ دا خو چې د خدای سره مینه نو دی وایي دا خدای خو په ما دا مولا پیژني. د رسول سره مینه نو دی وایي دا رسول خو په ما مولا پیژني. د الله او د رسول د خبرو سره مینه نو دی وایي د الله او د رسول د خبرې دا خو په ما مولا پیژني او مولا یې راته ښایي. نو د ده په زړه کې د علماو مینه یو چې نه د خدای او رسول سره او د خدای او د رسول د خبرو سره مینه او محبت نه ساتي، په ملا صاحب څه کوي؟ دا غوره خلق دی زما وروڼو. دا خدای ته خوښ او الله ته نږدې مخلوق په مخ د ځمکه د دوی نشته. زموږ د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد دی حضرت محمد ابن حسن شیبانی. د امام صاحب د فقه ډېر لوی خدمت الله د ده نه اخیستی دی. نو چې دی کله مړ شو نو چا په خوب کې ولید، یو عالم په خوب کې ولید. نو عالم ته تپوس کوي وی الله د سره څوک کړل؟ نو ده وی چې کله الله ته مخامخ شم نو الله راته وی محمد ابن حسن څه دې راوړي دي؟ نو زه په رپېدو شم. خدای له به څوک جواب ورکړي؟ ما نه خدای تپوس وکړه څه دې راوړي؟ زه به خدای ته څه ویم؟ نه خو زمونږ دا مونځ د ښودلو مونځ دی چې داسې مونځ مې کړی، نه زمونږ روژه څه د ښودلو روژه ده چې الله داسې روژه د غیبت او د دروغو ډکې روژې دي، او مونځونه د دنیا د سوچونو ډک دي، او صدقې د ریا د رنګ نه ډکې دي. څه به ښایي؟
چې تپوس یې ته وکړه څه دی راوړی دی وایي زه په رپېدو شم دا خبره قابل غور درنو وی الله فرمایل اے محمد ابن حسن چې اونه یریږي په دنیا کې مستا سینا د خپل کتاب او د خپل محبوب پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه او کومه سینا چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د علم د کتاب د علم نه ډکه کم هغه سینه د جهنم د اور نه ډکوم دا بنیادي خبره زمونږ دا طالبان وی خصوصا د دې منطق او فلسفې طالبان وی دوه زیده چې یو ځای شي نو چې کم غالب یې هغه بل ختمی دا قانون دی دوه زیده چې یو ځای شي چې کم غالب یې هغه ختمی اور او اوبه دوه زیده دي انا قیزان نه یادم زیدونه اور او اوبه دوه زیده دي که اور زیات شي اوبه به ختمی په هوا به بدلیږي او که اوبه زیات شي اور به وجني خو رڼا او تیاره هغه زیدونه دي چې تیاره رڼا نشي ختمولی رڼا به تیاره ختمه چتم تیاره رڼا نشي ختمولی ته بله بلکه چې د شپې د منځ هغه سخته تیارم کې د هغه بله خپله رڼا به او رڼا تیاره که یو ځای کې وي او رڼا د یو پوټۍ شمع مو لګوله نه تیاره به ختمه کړي دا دوه دي نو د جهنم د اور چې کوم صفت راغلی دی په قرآن او سنت کې د ظلمت راغلی دا تیاره ده رسول الله مبارک فرمایي د جهنم اور تک تور دی وی زر کاله بل شو زر کاله نو دا سور شو زر کاله بیا بل شو نو زیړ شو نو زر کاله بل شو نو تک تور دی اوس وی د جهنم اور د جهنم اور کې ظلمت او د قرآن او سنت نه په نصوصو کې تعبیر په نور او په رڼا شوې ده نو چې ظلمت تیاره او رڼا یو ځای شي نو دا تیاره به ختمی رڼا نشي ختمولی داسې نه کېږي چې تیاره دې ختمه شي رڼا دې ختمه کړي نو علم قرآن نور دی نور زه دې خلکو ته ویم القرآن نور رڼا ده نزل من النور بواسطة النور الى النور ليخرج الناس من الظلمات الى النور دا الله د ذات نور نه راغلی دی په واسطه د جبریل علیه السلام نور رسول الله مبارک ته د هدایت نور او پچا په عظیم نور کې رسول الله مبارک څه دپاره چې خلک د ګمراهۍ د تیارو نه وباسي د ایمان او د هدایت رڼا ته نو یې مه یارېږه ستا دا سینه دا مې په دنیا کې د خپل کتاب او د خپل محبوب پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه او چې کومه د دې نه ډکه کم د جهنم اور نه نه ډکم وی بیا مې تپوس وکړه چې امام ابو یوسف څه شو وی د هغه تپوس مه کوه خو بر مرتبه کې ناست دی بیا مې تپوس وکړه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو وی د هغه خو چې تپوس ونه کیا خو په ډېرو لوړو مرتبو کې ناست دی زمانونو زمونږ د دین په د امامانو کې امام تیر شوی دی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دا ډېر متقي هر امام مجتهد د اجتهاد خپل اوصاف دي وصفونه دی یو پکې تقوا او مروت دی دا ډېر عجیبه شخصیت تیر شوی ده به د حرام خو څه کوي چې د حرامو د بوی نه به هم ځان ساته یو ځل کور ناستو نو بیبي والا روټۍ راوړه ورته یې کېښوده نو ده چې روټۍ اوچته کړه وی دې نه خو ماله د حرامو بدبویي راځي د کشف خاوند بیبي ورته وی اوړم تا راوړي دي خشاک هم ستا ده کور اوبه هم ستا ده کور مالګه هم ستا ده کور نو که تا ارامه راوړي ما خو همغه مکس کړې ډوډۍ مې جوړه کړې وی نور نه پوهېږم ښځې ما چې څه راوړي دي حلال مې راوړي دي خو ماله د حرامو بدبویي راځي نو بیبي وایي چې زه نه پوهېږم چې ولې بیبي وی سوچ مې وکړه خمبیره مې د پلانکي د کوره راوړې کیدای شي خمبیره کې څه آمیزش راغلی وی زه خو یې نه خورم نو چې ده نه خوړه د کور خلکو وی مونږ هم نه خورو نو څه موده پس احمد ابن حنبل د بیبي نه تپوس وکړه وی هغه روټۍ څه شوه وی صاحب تا نه خوړه مونږ هم ونه خوړه سوالګرې به راغې خیر بیا غوښته مونږ وی روټۍ کور شته خو احمد ابن حنبل نه ده خوړلی وی چې هغه نه ده خوړلې مونږ یې څه خورو هم د دې زمانې سوالګرې نو چې دا د خلکو لستوڼې پورې ونښلي او د ترخه پورې ولوشلی او د کور نه غلام کوي
داسې نو نو وی څه شوه ډوډۍ وی د دجلې دریاب ته مو غورځوله یقین کوه تاریخ لیکي چې احمد ابن حنبل په خپل ژوند کې د دجلې د دریاب کب ونه خوړه چې روټۍ به د کم کب ګېډې لتل حالانکې ګورې شریعت کې خوړل جایز دی کب خو په دې نه دی مکلف چې حلاله به خوري او حرامه به نه خوري تا چې دغه ته لاړ شې دیزو ته او کبان خوري تا چې ته د کبان والا نه تپوس کړی دی چې دا کبان حلاله خوړی دی او که حرامه یې خوړی دی ابه دې مغت کې وایي چې دا کاکاجي حلالو پسې ګرځي ما تپوس دې کړی کب په دې نه دی مکلف چې سنګ خوري او سنګ نه خوري لیکن دا د هغه ورع او تقوا وه او د رسول الله مبارک د شپږو لکو بلکې حافظ ابن حجر وایي د اوو لکو احادیثو حافظ و دومره لوی سر نو د قرآن شریف د مخه یو ځل وال خوړلی د یو ظالم بادشاه د لاس زخمی شوی و چور او بېهوشه شوی نو د استازو امام شافعي رحمت الله علیه دی په یمن کې اوسېده او په مصر کې اوسېده د شافعي صاحب قبر اوس هم په مصر کې د قاهره کې قبر دی قبر لتلی قاهره کې لوی علما پراته دي حافظ ابن حجر اسقلانی دی او زمون قسطلانی صاحب د حدیث و شارح د بخاری او امام طحاوی امام زیلعی زمون ابن الحمام دا ډېر لوی د دنیا فقها او محدثین پراته دي دا د یو قبر زیارت مې کړی نو شافعي صاحب مصر کې و دی یمن کې نو شافعي صاحب سوال جواب به پسې ولېږي د احمد ابن حنبل شاګرد وی چې د کم کمیس کې د قرآن د مخ حوال خوړلی دی د قرآن یو مسله و د خلق القرآن نو دا کمیس په ما را لېږي استاد یو د استاد خلک احترام کوي کمیس یې غونډ کو او شافعي صاحب له ولېږه نو امام شافعي صاحب ته چاوي په دې کمیس څه کې دا خو شلېدلی نه او په وینم سور رنګ بنګ دی وی دا مې په کار دی نو شافعي صاحب چې کله مړ کېده وصیت یې وکړ وی دا هغه کمیس دی چې زما شاګرد احمد ابن حنبل دی کې د قرآن د مخ حوال خوړلی دی د قرآن په مسله کې نو چې ماله کفن را کوې د کفن لاندې زما په سیره دا کمیس ور واچوې کمانه الله تپوس وکړه محمد ابن ادریس شافعي څه دی راوړی دی ما سره د خدای جواب نشته زه به دا کمیس الله ته پیش کړم ما یو شاګرد دی د حدیثو لوی شیخ او د فقه امام او ستا د قرآن د مخې په یو کمیس کې وال خوړلی دي امې دله سفارش کې راوړی یعنی د عالم د قرآن د مخه د هغې کمیس قدر هم علماو کړی دی چې کوم کې د قرآن د مخه تکلیف او وال برداشت کړی نو د احمد ابن حنبل چې کله وفات شو د دې یو شاګرد یحیی ابن اکثم د امام ترمذي استاد دی او ثقه راوي دی نو هغه په خوب کې ولید دا خوب ګورې بشارت دی او حضور پاک فرمایي خوب د نبوت د علم شپږ څلوېښتمه سم ده نو وی احمد ابن حنبل مولد یو باغ کې روان دی خوشحاله دی ما یو استاد جی حضرت الله د سره څو کړل وی چې الله ته ور مخامخ شوم نو زه یارېدم چې خدای ته به را سره څه کې وی الله راته وی چې احمده زما د قرآن د مخه د تکلیف برداشت کړی دی او وال دې خوړلی دي وینې دنه توی شوي دي نو یو انعام در کوم خو داسې انعام در کوم چې په مخ د ځمکه مې بل چاله نه دی ورکړی هېڅ چاته هم نه صرف پیغمبرانو له ورکړی بل چاله نه ابه څه انعام یې جنت به مونږ تاسو ټولو له خدای راکوي که خیري ښه انشاءالله ووایه ټول او ښکلی جنت به راکوي بیا ووایه انشاءالله او د خدای دیدار به هم نصیب کېږي که خیر انشاءالله اسی انعام دی وی رب العالمین فرمایل احمده ما سره تر اوسه پورې چې چا ملاقات کړی دی د پردې نه پورې غاڼه کړی دی پردې نه پورې او د قرآن د مخه د تکلیف برداشت کړی دی نو تا ته دا پردې لرکوم زما د مخ ته نیغ نیغ وګوره قرآن زما رونو ډېر بهترین کلام د قرآن د خدای په نزد ډېر لوی قدر مونږ هغه اسلام او هغه قرآن خدمت نن سبا ګورې دور جدا دی ښه نن سبا چغې جوړي لبرل اسلام لبرل کیا چیز ہے
हम तो लिबरल नहीं जानते। जतासो पूजब चे लिबरल सता हुआ न लिबरल मखलूक करावते दे लिबरल इस्लाम लिबरल सता हुआ तासो ते मिसाल में दा अचार चे तासो अच्छे वे पा लूखी के अचार न सना लका अचार जोड़ी बाटिंगण ना खलक वाचे यार मर्द गोपीनो हमारा बेख्ते हो दिसर कोने दा गोपीनो वा दा माना चाहता पोसो कासी हो दा गदत लतीफा रहता है वी पा एतकाफ की जिसो कीनी कम खुराक बखरे कम बनखरे नो मावेला के गोपी पके माना दे ना हो सादा सड़े पास से द्विखा जिदा बनखरो नो बल यो मौली से ब्राग माते विदा पकम किताब के लिखे मैं द किताब एम करना द किताब नहीं मा किताब यो मुला लिखे जम फुटे नहीं मुला एम करना न वी खवाजे सदा मैं उस मिसला लटे खु गोपी ची उखरी ने इत्तेकाफ के बटोलो पदे पोदे पटी केड़ी और टोल जुमात बदा बिन न डके नो माना नहीं गोरे जमा द खबर गलत मकसद वाना ले माने उदल चाहता पूछो को पतलून के मुंस कीगी के न कीगी मैं चे चाचूली दाग कीगी कुछ ऊपर से कमशाता वालार दे दाग न कीगी नो इदास द चाचूली दाग कीगी अशाता वाला न की मैं खुदा तो गोर मलटावा दा कम किताब के मैं किताब निश्ता दाना तजवे में नवी माँ पे कनो मैं गोर चे कम मुंस कई अगरीब औरत पटते आगा हो मुंस केगे और चे शाता वालार दे नो दे बदा मुंस सोचो न कई और कदे बगरून और लख्तिश मारी नो केगी गोरे दा मैं से लतीफा हुए अच्छा फेसबुक ला वर्कलल वही दे वही चे पतलून वाला पर शाता मुंद क्या खुदा माँ खुशता भी करे ना से ना ताजो फेसबुक ला वरना के ये वही चे पतलून वाला पर शाता मुंद के गोपी वाला दे इत्तेकाफ न केगी दा गोरे असे में गपो लगाओ खा केगी नो कठवे के छे अचार वाचे गोपी दे पके बाटिंगण दे पके गाजर दे पके मरचा के सवता हुआ लका अरब वता मुशक्कल वाई अमंग वता मिक्स अचार वाई सवता हुआ नो लिबरल इस्लाम मिक्स इस्लाम दे मिक्स देखे बदा यहूदियत शेम प्रोती देखे बदा ईसाइयतम आमेज़शी देखे बदा कादियानियत या वज़रम प्रोती और द परवीजियत द चरगुटी खपाबाम पके पराता है हमें लिबरल इस्लाम नहीं चाहिए का इस्लाम चाहिए हमें वो इस्लाम चाहिए जिस इस्लाम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो चुके हैं हमें वो इस्लाम चाहिए जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की है और ताइफ का खतरनाक सफर जिस सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरा मुबारक और वजूद लहू लिहान और जख्मी हो चुका था मंगलाग इस्लाम पकार मदीने वाले इस्लाम पकार दे और मदीने द रसूलुल्लाह मुबारक द मदीने इस्लाम पकार दे द हुजूर पाक द जमाने द मदीने इस्लाम पकार दे द कादियानियत परवीजियत यहूदियत और इस्लामी द ईसाइयत मिक्स इस्लाम और मिक्स अचार हमें नहीं चाहिए तो खबर पोएगी नन सवा ख्वाग इस्लाम वाले जे खदे पे के इस्लामाबाद के रहे तो चगे वही कि मेरा जिस्म और मेरी मर्जी इस्लाम के दाश्ता दा इस्लाम बन मेरा जिस्म मेरी मर्जी जमा वजूद और जमा मर्जी ना मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी और मेरा जिस्म न दे मां सरदे जब खुल इख्कारम फैदत जाखलम लेकिन वजूद दा अल्लाह दे तो क्या हुआ है शौक सर हुआ है नूर शौक सर हुआ है चार आकड़ी दी वजूद वो द चार आकड़ी दा दिमाग द चा मानत थी जुड़ा द चा मानत थे दा सा द चा मानत था कम खुराक थी खुरम चार आकड़े दे कम कोर के उसे कम चार आकड़े दे कम अजमक अगर दम चा पैदा करे दा नो मेरा जिस्म पदे नस्बत जिदत फ़ैदा अखलम खुदमा दे खालिक अल्लाह राज़िक अल्लाह मालिक अल्लाह मुदब्बिर अल्लाह कायमउन के अल्लाह जुन वर्कउन के ख़त्मउन के अल्लाह और जमा मर्जी ना 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 इरादा जमा ख्वाहिश जमा मर्जी द चाह अल्लाह द ख्वाहिश मुताबिक जुन में तेर कहो
زمونږ دپاره فی عیشة راضیه او که د الله د مرضی مطابق تیر نه کو امه هاویه دوزخ د الله دې ته بیا وساتي نو دا اسلام ہمیں نہیں چاہیے یہ تو اسلام آباد کے روزے جھنڈا اچھتا کہ ہمارا جسم میری اور میں آوارہ والا اور بربند اور نیم اوریان اور کٹ آستین قمیص والی عورتیں ان کا اسلام میں کسی قسم کا مدینے والا اسلام میں ہمیں کوئی گنجائش معلوم نہیں اور نہ ہے اسلام کمیوں پکار دے بی بی عائشہ پشان اسلام بی بی فاطمہ پشان اسلام داوارا اسلام آباد کی چغی وئی ملا صاحب تا زما وجود کس کار دے زما وجود پیشہ زما کار پیشہ میں غلی کینا دا پاکستان جوڑ دا اسلام پنوم دے او کمی پوری چی پدے ملک دا دیوبند بچے موجودی نو تمانا پدغا شکل پدا ملک نشے گر دے دے انشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر استادی و استاد العلماء شیخ الحدیث محمد ادریس صاحب مانے اوزل چاہتا پوسو کو پٹ موبائل باندے ویو سوال راغلے دے او داغے جواب غوالی خوڑیر پوٹینے جواب او لکلی دی چی چاہم دا ٹولو نا مختصر جواب ورکنو انام باغا گٹی ادا دے چی پا پاکستان کے دا جنکو مدرسی دی یا دا لکانو مدرسی دی دا دی مقصد سے دے نو سیب پا دے خو پانے و کتابو نا خلق لکی مدرسے پا خدمت او دا جماعت دا بناتو دا مدرسے پا دے خو کتابو نا ما تا مختصر جواب راکا خیر دی 2 دے پس جواب را ماوی اس نے مورا ماوی زمون دا الکانو دا مدرسو مقصد سے دے مولانا عبدالبصیر شاہ صاحب دا درون دا والد صاحب دا مدرسہ جوڑا کردی دا مولانا عیاض احمد حقانی صاحب مدرسہ دا سے علماء جوڑا کردی دا مقصد سے دے ماوی زمون دا مدرسو دا الکانو مقصد دا چی پدے نوجوان کل کے پدے کشرانو بچو کے دا عبداللہ مسعود او دا ابو هريره نقش لیدل غواړو او د جینکو د مدرسې مقصد څه دی په دې خپلو بچو کې او خویندو کې د بی بی عایشې او د بی بی فاطمې نقش لیدل غواړو دا زما مقصد دی بیا راته څه موده په ټیلیفونو کې وي جی مې لیکل انعام مې وګټه دومره مختصر د بل چا جواب نو جامع مانیو میں ظالما نیم خود سره غټ پټ زما کېږي وزا میں استادی مبارک شی ازی خوش طبی میں وسارا اکلا نو منگ اغا اسلام غوارو چی اغی کی زما دا کشران بچے خوین دے دا بی بی عائشی پا نقش روانے دا بی بی فاطمہ پا نقش روانے او زما دا بچی دا کشران لکان دا حضرت بلال و عبداللہ ابن مسعود پا نقش کی ما دا اسلام لیدی قرآن دا خولے دے پیغمبر دا خولے او کتس نوے لیبرل اسلام را طرح مخی کینو اما تا ندی معلوم او ہمیں وہ قبول بھی نہیں دا چے کم نوجوانان لکان دی پا ما دا دیر گران دی نن سبا دا نوجوان طبقا ما تا دیر گران دی ولی را تا گران دی دا دا ما بائنون دیر گوری او دیر اوری ورا سر رابطیم کئی او محبت هم دیر ساتی نو دا مام خوخ دی نو دا دوی تا یو درخواست کم کما لکان چه سمر دلتا نوجوانان دی فیس بک کئی یا نیٹ کئی اغیتا زمانی و درخواست دا برا سر منی که خیر انشاءاللہ چنن نپس با موبیل انشاءاللہ خی استعمالوی پا گناہ کے بنے استعمالوی ٹھیک دا خبرہ لا سوچت کہ انشاءاللہ ہوا ہے گورا چه مسلمان اغدے لا یومن احدکم حتی یحب لیخیه ما یحب لنفسه حضور پاک فرمائی زان لچه سخوخی بل لخوخ کا ویدا مسلمان دے نو زان لم دا خوخم تالم دا خوخم بدا خیری خبرکم وقتنگ دویم دے بچو تا دایو درخواستم کم چه پا موبیل دا علماء بیانون نشر کے او دا ناتخوانان و ناتخوانی نشر کے او دا قرآن و دا سنت درسون پہ نقل کے دا سے بکوی انشاءاللہ کر او دا علماء او دا مدرسو خپ نقل کے او چه سوک هم دا علماء او دا مدرسو دا گیری دا پٹکی دا تبلیغ او دا نیکو خلقو دا نیکو گندونو بدوی ابا نشیر کوئے خواہ بلکہ غیل و جواب ور کوئے
دا د نټ جهاد دی، یو د تورې او د ټوپک جهاد دی، یو د نټ جهاد دی. د نټ جهاد دا دی چې ته په نټ د باطل مقابله وکړې. کوو به انشاءالله که نو علماء پسې خبرې کوي، مدرسې پسې خبرې، پټکي پسې، ګیرې پسې، تبلیغ پسې، تصوف پسې او داسې اسلامي ګوندونه چې په دې ملک کې د اسلام خدمت کوي هغې پسې خبرې چې څوک هم کوي نو ته به د هغې په نټ مقابله کوې که خیر انشاءالله. په هغې چل تاسو بیا ښه پوهېږئ، په دغه چل زه نه پوهېږم خدا به کوئ انشاءالله. نو رب العالمین فرمایي وایي ما دا کتاب درېو ډلو له ورکړو، یو علماو له هغې د علومو خدمت کوي، بل حافظانو له هغوی یو بل ته د قرآن د نقل خدمت کوي، بل قاریانو له هغې د صحیح الفاظو خدمت کوي. اوس دا وایي درې ډلې دي، منهم ظالم لنفسه، بعضې پکې ډېر ګناهګار دي په دې درېو ډلو کې، منهم مقتصد، بعضې داسې دي چې نیکي هم کوي ګناه هم کوي، ومنهم سابق بالخیرات باذن الله، او بعضې پکې ډېر نیکان دي. دا به کم خوا ځي؟ نو الله وایي جنات عدل یدخلونها، دا درې واړه ډلې به جنت ته ځي. الله وایي نو ما ته چا وایي دا ظالمان مولیان به هم ځي، دا ظالمان قاریان او ظالمان حافظان بمزي مې او دا بمزي. وی ولې؟ نو مې د خدای جنت دی، ستا د پلار خو نه دی. نو د خدای خوښه ده وي زه یې بوځمه. دا ډېر ګناهګار ظالم و ځام لېږم او دا مو چې ګناه ونکړي دا م ورلېږمه. نو خدای وي زما جنت دی نو تا ستا ټیکه رسه زه یې لېږم. او بیا یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا، د سرو زرو بنګړي به چولې، ریخمو جامې به چولې. نو زما وروڼو علماو سره تعلق ساتئ، مینه ساتئ، په خپلو بچو علم وکړئ. ښه د مشرانو ته ویم او د کشران کل ته ویم چې تاسو علماو سره کښېنئ، قرآن زده کړئ، لاس کې تسبیح راوالئ او د مدرسو ښه نشر کړئ او د عالمانو طالبانو او د حافظانو سره زړه مینه وکړئ. انشاءالله قیامت کې به هم خدای د دوی سره ملګري کړي. دا څو خبرې مې عرض کړې. مولانا عبدالبصیر شاه صاحب د ضرور د دې والد صاحب بیمار دی، الله دې وله روغ صحت او عافیت ورکړي او د ده د ټولو وروڼو دی الله پاک د قرآن دا خدمت نصیب کړي. او تاسو چې راغلی دا په دومره شوق ودرېدی او دا بیان هم واورېد، الله مو د دواړو جهانو خیر نصیب کا او خدای مو د هر قسمه فتنو نه په امن کې وساته. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ټول په جمع یو ځل درود شریف ووایه.